بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، تاسو ګورئ زموږ سوات او زه افتخار احمد زمان یم. کتونکو د 8 اګست نه چې دی د خیبر پښتونخوا چې کوم حکومت دی هغې د سوات سیلګرۍ سیمې یا د صوبې چې څومره سیلګرۍ سیمې دي نو د هغې د پرانستلو فیصله کړې وه. په دې 2 هفتو کې چې اوس 2 هفتې پوره شوې، د لکونو په تعداد کې چې دی نو سیلګرو د سوات د ښایسته سیمو مخه کړې وه او د سوات د ښایسته نظارونه چې دی نو خوندونه اخلي. نن چې دی نو موږ د سوات په یو مقامي هوټل کې موجود یو. دلته کې د خیبر پښتونخوا لخوا چې دی نو د خیبر پښتونخوا چې کوم حکومت دی هغې د سوات چې کوم هوټل انډسټري ده نو د هغې دپاره د چې کوم SOPs دي د هغې فالو کولو دپاره چې دی هغې یو ټریننګ سیشن ښودی دی. دغه ټریننګ سیشن کې چې دی نو چې کوم د دې ستر مشر دی یا کوم چې د دې مهمان خصوصي دی نو هغه DG خیبر پښتونخوا هغې دا وخت زموږ سره موجود دي. د هغې سره په دې ټول صورتحال باندې خبرې اترې کوو. سردار ته ووایي چې حکومت چې کله نه د کوم چې د سوات یا د خیبر پښتونخوا چې کوم ټورست پوینټس دي نو هغه یې کلاو کړي دي، د لکونو په تعداد کې سیلګري راغلو. تاسو چې د ټریننګ سیشن ښودی دی، د دې مقصد څه دی چې دی نو په دې کې فالو کول چې دی کوشش کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چونکې سږ کال تاسو ته پته وه چې دا وبا راغلې وه کرونا په نوم سره، نو په دې وجې نه زموږ کوم پیک سیزن و نو په پیک سیزن کې زموږ چې کوم سیاحتي مقامات و هغه زموږ سره بند پاتې شو. چې زموږ سره بند پاتې شو نو د خلکو دا خو هر کال د خلکو دا شوق وي چې یاره موږ سیاحتي مقامات په هغه کې د ټول نه په بهترین مقاماتو کې پاکستان کې یو مقام زموږ سره سوات دی. نو د خلکو په زړه کې دا جذبه وه چې یاره دغه به اوس کله دا پابندیانې به ختمېږي چې یاره موږ د سوات او د نورو علاقو رخ وکړو. نو څنګه چې موږ ته هم د دې خبرې احساس و چې کله هم حکومت دا پابندیانې ختمې کړي او دا خلک په ډېر تعداد کې دغه ته ځي، سوات ته به ځي، نور چې کوم دغه چې کوم دی د هزاره ډویژن کې مختلف مقامات دي هلته به ځي. نو د هغه دپاره موږ داسې پروګرام کوو چې یاره دوباره کله دا سیکټر کولاو شي نو چې دا په داسې انداز کې مخې ته لاړ شي چې هم خلک دا ټوریزم انجوای کړي او هم د دوی صحت چې کوم دی دوی صحت محفوظ پاتې شي او دا کرونا وایرس چې کوم دی دا دوباره سر راوچت نه کړي. نو د هغې دپاره په دغه دوران کې موږ SOPs ورته وایو چې کوم هغه حفاظتي معیاري کوم دغه طریقې کار دی نو هغه ورته موږ دغه جوړ کړي ورته، او چې کوم هغه متعلقه مجاز فورمونه دي د هغوی نه هم دغه دی اپروول اخیستی و. نو څنګه چې دا دغه کولاو شلو د 7 اګست باندې 5 اګست باندې اعلان وشو، بیا 7 8 اګست 10 اګست باندې زموږ دا سیکټر کله کولاو شلو نو زموږ پروګرام دا و چې یاره موږ لاړ شو او دغه وکړو د اویرنس سیشن وکړو چې خلکو ته پته ولګي، خصوصا چې کوم ریلیونټ سټیک هولډرز دي، هوټل ریسټورانټ چې کوم دي، ټریول ایجنټس، ټور اپریټرز دي. د دې نه علاوه چې زموږ سره کوم ډسټرکټ ایډمنسټریشن چې کوم دی، لا انفورسمنټ ایجنسي چې کوم دي چې دوی ته د خبرو پته ولګي او دوی چې کوم دی په دې SOPs باندې عمل درآمد وکړي او دا وبا چې کوم ده د وبا چې کوم ده اوس پورې خدای په پاکستان کې قابو ساتلې ده نو چې دا دوباره سر راوچت نه کړي چې زموږ د خلکو ته نقصان ونه شي او چېرته دوباره دا سیکټر د دې دغه د وجې دوباره بندول ضرورت ته لاړ نه شي. نو موږ امید او هیله ده د خلک موږ چې هوټل والا وګڼو، هوټل والا هم ډېر زیات په جوش جذبه کې دي او هغه وایي چې یاره موږ 100% تیار یو کوم قسمه SOPs وي. دغه شیان چې موږ ځای په دې سیلګرو سره نو سیلګري خو زیاتره کسان خو چونکې دغه وي عام خلک وي نو اکثر کسان د خبرو پته نه وي او چونکې اوس هلته هغې د موږ مختلف انیشیټیو داسې اخیستي لکه کوم دی کې دا انټري کوي نو په انټري پوینټ باندې ورته اکثر هلته ماسک اویلیبل وي چې چا ته ماسک نه وي په هغه دی ورته ورکړي تاسو خپل ماسکونه چې کوم دي، نور هم ورته چې کوم دغه دي زموږ چې کوم داسې پمپلیټ دي اویرنس والا کوم پمپلیټ دي هغه خلکو ته هغه ورکړي چې یاره تاسو په دې خبرو باندې عمل کوئ نو چې موږ د دې وبا نه ځان محفوظ وساتو او دا وبا چې کوم ده دا دوباره سر راوچت نه کړي. زموږ د سیاحت چې کوم دی د دې خلکو د زیات خلکو روزي هم د سیاحت سره وابسته ده چې دا سیاحت وده وکړي او د خلکو چې کوم روزګار دی دا هم روان وي. سردار ته ووایي یو اخرنۍ پوښتنه چې بروغل چې کوم فیسټیول شروع کېږي د هغې دپاره څه انتظامات کړي شوي دي او که خلک راتلل غواړي سیلګري نو په هغې کې به څومره SOPs خیال ساتلی کېږي چې خلک په محفوظ طریقې سره راشي او دغه انجوای کړي؟ په هغه کې زموږ چونکې زموږ چې کومه صوبایي محکمه سیاحت چې کوم دی هغه پکې لیډ رول پلی کوي او ورسره چې مقامین دي زموږ DC صاحب چې کوم دی دغه اپر چترال چې کوم DC دی چې کوم بروغل په اپر چترال کې دی نو موږ د یو بل سره ډېر په کوارډینیشن سره کار کوو. د هغه لپاره انتظامات چې کوم دی تقریبا 100% مکمل دي. کم ټینټډ
دغه به چې کېږي هغه د سټې لپاره ځکه چې هلته خو دومره زیات نه هوټلې شته او نه دغه شته او ډېر فار فلنګ ایریا ډېر دور دراز علاقه ده. نو په هغه کې دیو د ټینټونو بندوبست کړی دی چې خلک هلته راځي چې موسم هلته اوس په دې ورځو کې موسم ډېر زیات یخ دی نو چې خلک هلته راځي او هلته په ټینټونو کې پاتې کېږي چې بیا ورسره تکلیف نه وي. دغه شان چې نور کوم داسې دغه وي متعلقه د اس او پیز په حواله سره نو هلته موږ اویرنس سیشن او ځای په دې باندې بینر یې ډسپلی کړي دي او ضلعي انتظامي چې کوم ده هغه به خپل هغه باندې انټري پوینټ چې کوم اده کوي نو څنګه دلته موږ په دې ضلعو کې اوس هغه فالو کېږي چې کله هلته د خلکو تګ راتګ شروع کړي نو چې کوم خلک هلته دي نو هغوی ته به هغه پمفلیټ شولې هغه چې کوم اویرنس مټیریل دی هغه ورته هم ورکوي او چې کوم ماسکونه یا څه شو هغه به هغوی ته ورکوي چې یاره دوی هلته لاړ شي په اس او پیز باندې عمل درآمد وکړي او د بروغل فیسټیول چې کوم لاول لیول باندې افیشلی روان دی کېږي د خیره ته چې دا یو کامیاب ایونټ منعقد شي.